او دا مجالس او محافل دا زمونږ د اکابرو نه زمونږ د مشرانو یو طریقه را روانه ده چې وخت په وخت هغو د خلکو د اصلاح لپاره داسې قسمه مجالس او محافل هغه منعقد کوي. په دې مجالسو کې حضراتو روح ته هغې ته فایده ملاویږي او د انسان دوه تعلق دي، یو تعلق د دې جسم سره دی، یو د روح سره دی. زما په خبره پوهیږئ که نه؟ د جسم تعلق دا دی چې انسان ته د خوراک څښاک او د هوا د دې ضرورت دی. دغه شان روح ته هم یو ضرورت شته. جسم ته چې خوراک ملاو شي نو دی پې ښه شي، طاقت پکې راشي، تر و تازگی پکې راشي او په دې باندې د ده نشونما کېږي، وړوکی لوی شي، لوی بیا ځوان شي. دغه شان هر یو عضوي روح ته چې دی نو د خوراک څښاک ضرورت دی. خو کوم یو شی چې الله پیدا کړی دی نو تاسو وګورئ د هغې به یو فایده وي. حیوانات دي، بعضې حیوانات داسې دي چې هغه الله رب العزت د څه لپاره پیدا کړل چې هغه موږ له پایره کوي، غوښه یې خورو. بعضې حیوانات دي چې هغه که درندګان دي نو نور څیزونه خوري، ختمه یې. یو شی بې فایدې نه دی. منصور بادشاہ تیر شوی دی، نو هغه یو ځل دربار کې ناست و. منصور بادشاہ ناست و نو یو مچ به راتلو او هغه به یې تنګو. مچ هم کله مخه شي، دې مارې به راتلو او ده باندې به کېناستو. هغه خبرې نه شوې کولی، بل دا بادشاه نو ځان ورته لږ داسې ملامته غوندې ښکاره شو. نو یو عالم ورسره ناست و، نو هغه ته وایي چې یاره چې د دې مچ څه فایده ده چې دی خدای څه له پیدا کړی، ولې دی تنګ کو؟ نو عالم ورته فوراً وی دا الله دې د بادشاهانو دپاره پیدا کړی چې د دوی په پوزه کښېني چې د دوی دا غرور ختم کړي. وی تا خو ما ته ووایې، نو چا ته به مې وی تا سوال کړی تا ته به مې وی نو مچ زما په مخ کې ستا په پوزه کېناسته. او چې څه شی الله پیدا کړی دی نو هغه یو خاص مقصد لپاره پیدا کړی دی، هغه مقصد هغه پوره کوي. ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخره. خو دنیا چې ده نو دا ستاسو دپاره ده او تاسو الله د آخرت لپاره پیدا کړي. موږ او تاسو الله رب العزت د دنیا لپاره نه یو پیدا کړي، دنیا الله موږ له پیدا کړی. ځکه دنیا کې بل الله څیزونه دي نو موږ به د څه سره لپاره پیدا کېدو؟ پوهېږئ زما په خبره؟ موږ به د څه سره لپاره پیدا کېدو؟ بیا ګاڼې دی، موږ پکې اوس ته ډېر لرې نه رالو، داسې په بله بله لاره رالو د نوښار نه. دې ګاډي له موږ نه وي پیدا، ګاډی موږ له الله پیدا کړو، موږ له الله جوړ کړو، د خلکو ذهن ته یې راوسته. که چېرې موږ ګاډي له پیدا و نو بیا موږ د ګاډي نه بهر شو او موږ رالو جومات ته که نه. معلومه شوه چې موږ د یو خاص مقصد لپاره پیدا شوي چې هغه نه ډوډۍ ده، نه ګاډی دی، نه چې دی نو بنګله ده، نه اولاد دی، نه مال دی، نه عزت دی، نه شهرت دی، بلکې الله رب العزت موږ او تاسو صرف د خپل عبادت لپاره پیدا کړي یو. دا خبره ده چې موږ په دنیا باندې داسې مخته شوي یو چې اوس په لاره راتلم دا سوچ مې کوو لکه سودایانو چا څه ویلې نو ما یاره دا دنیا اوس ډېره خوږېږي که نه ډېره خوږېږي. جوړې چې دی ته مې وویم
ما صحابه او جماعت ته نبی علیہ السلام بار بار وایي چې ګوره د دنیا نه د هیرس نه د دنیا د محبت نه ځان ساتئ چې نبی علیہ السلام په کوم دور کې په کوم خلکو کې موجود دی او هغه د نبی علیہ السلام سره د مور او پلار نه سیوا مینه کوي محبوب په هغه باندې یریږي چې څنګه چې د دنیا خواخوږي د دنیا محبت کوونکي جوړ شي نو ما او تاسو یو دا څوک نه وایي مولا دی پیر دی فقیر دی یاره نه کنه دا خو الله والا دی ویل صحابه په شان الله والا بل څوک چې نبی علیہ السلام هغه ته وایي ګورئ خیال کوئ په مولا او په پیر نه ده ځان خپل احتساب پکار دی هر وخت په دې سوچ پکار دی چرته زما خو د سهار نه تر ماښامه تشه دنیا نه ده مقصد کړي زه تاسو نه یادوم زه ځان یادوم زه به دغه بس دنیا به هر څه له ډېر وخت دی زما عبادت لږ وخت دی هر څه له ډېر وخت دی ذکر له لږ وخت دی کم شی چې موږ په تلوارې کوو زرې کوو ځان ته خلاصو هغه مونځ دی کم ځای کې چې موږ ډېر تنګېږو هغه جومات دی د څه نه چې موږ ډېر زیاتې لرجې کړو هغه د ملا تقریر شو زه دا نه وایم کمې زموږ دی زمونږ مشرانو به تقریر نه کولو هغه به چې خلکو میانځ کې وګرځېد الله تعالی به د هغې په ګرځېدو د هغې په کتو خلکو ته هدایت کولو زما د ګنټو تقریر حاصل چې دا راوځي چې د خپل تقریر وکړو قسم دې کدای حاصل او مقصد حاصل او مقصد خدا په کار دی چې د چا ژوند بدل شي ورنه د دې هر څه به تپوس کېږي په پروګرامونو کې مې خرچې کېږي په علماو کې مې خرچې کېږي هغه مقصد پوره نشي نو چې چا خرچې کړي دي هغه خپل اخلاص کړی دی خو چې چا خوړلي دي دغه نه به تپوس کېږي چې تا کوم مقصد الله دې زموږ خپله رضا نصیب کړي پوهېږئ زما په خبره مقصد مې دا دی چې مونږ الله رب العزت د بل هیڅ شي دپاره نه پیدا کړی خپل عبادت لا پیدا کړی دا خبره مونږ نه خطا شوې ده خبره زمونږ نه ګډوډه شوې ده په ځای د آخرت مونږ د دنیا داسې جوړ شوي چې اوس مو د دنیا د یو شي نه نه کېږي محبوب فرمایل زه په تاسو نه یریږم چې تاسو به شرک وکئ دا پزول دا خلک لګیا دی دا پزول لګیا دی چې مسلمان ته مشرک وي دا ډېر لوی ظلم کوي او که دغه شرک په هغه سړي کې نه وي دا شرک په هغه سړي ته واپس کېږي او هغه کې به دننه کېږي د چا د خولې نه چې دا لفظ راوته دی محبوب فرمایي تاسو باندې زه د شرک د وجې نه یریږم تاسو ولیدل څوک چې لړل او قبر ته په سجده پرېوت چې پرېوتې نو بیا وله هم هغه چا صفایي کوله چې هغه ټول عمر د توحید چغې والې وایي نه دا یې سر لږ کته کړه تا به ورسره ډېر کته کړی وایه که نه سړي زامن نو شرک باندې کوي محبوب فرمای زه په شرک نه یم چې تاسو به الله سره شریک ونیسئ الحمدلله په دنیا کې یو مسلمان څوک نه چې وایي یو الله دی یو بل مې ورسره شریک ونیسئ څه چا غلطه عقاید دي هغه مو براه راست دا نه وایي او الله دې هغوی ته هم هدایت وکړي محبوب فرمایي زه په تاسو د بل شي نه یریږم چې تاسو کې به د دنیا حرص او د مرګ نه یره راشي دا دوه څیزونه به راشي او زه دواړه وینم اوس تاسو وګورئ دنیا حرص ته وګورئ او دا یو بل سره تړلي دي ګوره د دنیا حرص چې راشي نو دې کې بیا د مرګ نه یره راشي ولې چې هر څه وي او بیا ترې نه بنده ځي نو د چا ویړه کېږي هغه ما ته یو صوفي ویې ګورې خوند یې کړی دی ورته ووایه چې اوس زه نه مړېږم نو ما ولې چې ته نه مړېږې نو زه به مړېږم ما خو دواړه به په خپله وی نه ډېر خوند یې کړی دی خو هغه دا د ذکر مجالس یاد ول خوند یې کړی د چا ته بیا ډکېږي دا دواړه یو دي د دنیا حرص د مرګ نه یو ده بله ورځ زمونږ ماما کې د وفات شو قبر باندې بیا مسله هغه یې وکړه ما خو دوه څلور خبرې وکړې بیا را روانم زما نه مخکې ټول خلک روان مونږ وروسته لږ پاتې شو نو هر څنګه خلک پکې وو هر قسمه طبقې والا خلک وو د مقبرې نه را روان وو که ستاسو خیال دی د ژمي کې دا غمونه ډېر شو که نه
دلته به مو هوي خو موږ په خو سم ډیر شو. نو د دې کورونا نه وروسته اسې د خلک داسې چې اواز پکې نو هغه وایي وای چې را بس اسرائیل یم خلک یې خبره. او دا د شپېتو کالو عمر دا ولنې دي تاسو ته ما نه وام خو به هم درته دا پلس 60 ورته وایي 60 پلس دک سره ډیر غم دی او غم ور سره خده خو ګوردان ورون یو پټای کاندیدټ ورته وایي چې امیدوار دی ارا سره روانو نو هغه وی ار سره ډیر شوی دی ما تاسو ته ډیر ګرانه ده ما موږ ته ډیر ګرانه تاسو ته ډیر ګرانه ده خو ما بس تاسو په یو نیت باندې ځای په بل ویا دا 60 پلس پکې ډیر په یاره کې دي. زه تاسو ته خبر وکم ما چې هغه تلونکو خلکو ته کتل هغه د مخبرینه چې کم روانو ما دای ګورم مړ دي دای مړ دي دای داسې مړ دي چې دای یریږي چې وای دا زمونږ ابزول دا یاره خدا خو ولې چې خلک ټول جمعات ته راشي کنه دا یاره صرف مونږ بس په دی باندې ګورو چې یاره الګه څنګه دا غره خو ټیک دی هر څه ټیک دی بلډ پریشر شوګر هر څه ټیک دی دړه دړکن هغه صحیح دی لکه نه ممړی ګمبل ممړی په کار خدا چې د دغه یاري د واجی ټول خلک عبادت طرف ته متوجه شي. الله دې زما استاد سره ټولو خپل معرفت او عبادت نصیب کړي. الله دې زموږ استاد خپل رضا نصیب کړي. اخو مې څه وسو خبرې وکړې او اصلي مقصد زمونږ د ژوند چې دی نو هغه د الله رب العزت عبادت دی. هر یو شی الله موږ له پیدا کړی دی موږ خپل ځان له پیدا کړی. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دوره ښکلی مخلوق ور یاد ساتئ په مخلوق کې بل نشته لکه زمونږ ستاسو په شان مخلوق ټول دی. والله انسان ته څومره ښکلی والی ورکړی دی دا ولې چې دی زما عبادت کوي. چار پایان دي په څلورو پښو باندې سپو پیشوګانو ته وګوره مارانو لړمانانو ته وګوره ګنګوټانو ته وګوره څه کوي او څه خوري او څنګه ګرځي او په هغې زموږ ځکه څه کار نشته چې دی بد ښکاري چې هغې د دغې لپاره پیدا نه دي. الله وی زما بندګي چې څوک کوي نو چې هغه بد ښکاره نه شي چې هغه بد ښکاره نه شي او بد په څه باندې بنده ښکاري خدای دې نه کړي بد په دې باندې بنده ښکاري چې د څه لپاره پیدا یې هغه نه کوي. منشي صاحب رحمت الله علیه وفرمایل وی د نامنونکي بنده د بې المازه بنده مثال څنګه دی د هغه مثال د هغه غلام او د هغه نوکر دی چې یو افسر سره یا یو محکمه کې یا یو آقا سره غلام وي نوکر وي او د ټوله ورځ دقه ګردان کوي چې نوکر دی یم نوکر دی یم نوکر دی یم کار ولا ټک نه کوي. تاسو وایئ په دې تشه وظیفه د نوکر باندې کار کوي او چې خان ورته وایي چې ته دا کار وکړې دی ورته وایي چې صاحبه نوکر دی یم خو د کار به راته نه وایي نو هغه به په دویمه ورځ وشړي چې دا ته به هسې نوکر یې چې کار نه کوې نو زما څه کار دی چې تا تنخوا درکړو. مشران وایي که نه وایي چرګ وایي چې چرګ یم چرګ دی یم خو حلالۍ به مې نه نو هغوی به فرمایل وي زمونږ هم هغه مثال ده خدای بندگان دی یو خو کابو مې نه کوي. زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی ژوند الله را لېږلی دی د بندګۍ دپاره بې بندګۍ بې فرمانبردارۍ بې المازه ژوند لوی شرم دی لوی شرم دی. نو الله دې زمونږ اطاعت خپل نصیب کړي ذکر فکر والا ژوند دی الله زمونږ ستاسو نصیب کړي.